محترمو د حضرت موسی علیه السلام په زمانه کې د اوبو ضرورت پیښ شو، یعنی د اوبو قات راغلی اوبه نه وي، زناورو ته هم تکلیف او انسانانو ته هم تکلیف و. ټول خلک راجمع شو، حضرت موسی علیه السلام لراله او دا یې ورته ویل د الله رسوله اوبه نشته دی، موږ ته تکلیف دی، د اوبو دپاره سوال کول غواړي چې الله جل شانه باران وکړي، ځکه دا باران دا د الله جل شانه نعمت دی او غټ نعمت دی. دا چې بند شي زناورو ته هم تکلیف وي، د بوټو ته هم تکلیف وي، دغه شان انسانانو ته هم تکلیف وي. نو حضرت موسی علیه السلام دا اعلان وکړو ټولو خلکو ته، وایي تاسو ټول خلک به دې میدان ته راوځئ د استسقا لپاره. استسقا دې ته وایي اوبه غوښتل، اوبه طلب کول، تاسو به راوځئ. نو هغه ټول خلک راووتو چې کله زار او قطار سره یعنې هغه مونځ هم وشو د استسقا مونځ، او دغه شان ټول خلک اوس جاړي نور ته ولاړ دي او کولاو ګراونډ دی. نو موسی علیه السلام الله جل شانه ته وی چې یا الله په موږ باندې باران وکړي، دعاګانې وکړلې. الله جل شانه ورته جواب کې وایي موسی وایي د مجمع کې د ډله کې زما یو نافرمانه بنده دی، زه د هغه د وجې باران نه کوم. داسې زما نافرمان دی، داسې خفه کړی ما چې تاسو ټولو باندې زه باران نه کوم. نو خلک اوس راجمع دی، موسی علیه السلام هغه هم اوس سوچ کې پرېوته چې یاره دې کې یو کس دی. موسی علیه السلام اعلان وکړو، دا اعلان یې وکړو چې الله جل شانه فرمایي چې زه باران کوم، خو د ډله کې یو کس دی چې هغه د ډلې نه وځي، د دې مجمع نه هغه کس ووته ما باران کړی. موسی علیه السلام یې هغه کس ځان په خپله پېژني چې الله یې خفه کړی دی او ډېر ګناهګار دی، هغه یې د ډلې نه وځي، د دې خلکو نه دې وځي، الله باران وکړي. نو په دې کې محترمو د دې ډلې نه یو قسم نه دی وتی، یو قسم د دې مجمع نه لا وتی نه دی، او ورېځ راله او داسې باران وشو چې هغه ضرورت ټول چې کم ضرورت و الله جل شانه غوڼ ضرورتونه د خلکو پوره کړه. بیا موسی علیه السلام الله جل شانه ته عرض کوي، یا الله وایي دا باران څنګه وشو، د مجمع نه، د ډلې نه، د دې خلکو نه یو قسم بار ته نه دی وتی، باران وشو. نو الله جل شانه ته ارشاد وفرمایي موسی وایي د چا د وجې نه مې چې باران نه کو، د هغه د وجې نه مې باران وکړو. موسی علیه السلام عرض کوي، جلالي پیغمبر دی، وایي یا الله څنګه تا خو د هغه د وجې نه باران نه کو، هغه په دې مجمع کې و تا باران نه کو، اوس چې هغه لا وتی هم نه دی په دې مجمع کې دی او باران وشو. وایي هغه د زړه د صدق نه توبه ویستله، توبه ویستله، هغه وویل چې یا الله ما باندې پرده راواچوې، ما معاف کړي او ما ته ډېر زیات خفه کړی، ما باندې پرده راواچوه، نن نه پس به زه دا ګناه نه کوم، دا ګناهونه به زه نه کوم. نو الله وی چې توبه ویستله، نو ما فورا ورځ ته حکم وکړو، ورځ درله او باران وشو. محترم مقصد مې دا دی چې څوک د الله شي الله د هغه شي، او حدیث مبارک کې راځي الله وایي چې څوک زما شي، وایي زه د لاس جوړ شم، د ده خپه جوړه شم، د ده سترګه، د ده غوږه. یعنې د حدیث مبارک مقصد دا دی چې الله جل شانه به هر ځای کې زما او ستا په کار راځي. که موږ او تاسو وګورو چې څوک د الله د الله مني، الله جل شانه د هغوی ملګری دی، او چې څوک د شیطان مني، دا خبره به یاد ساتئ. ګوره که دا غټ مالدار هم دی، خو چې دا د شیطان مني الله خفه کوي، دا سړی به خفه کېږي، ته خو مال کې خوشحالي نه راځي. که یو سړی غټ جایداد وال دی، غټو ګاډو وال دی، خو چې الله دې خفه دی او رسول الله مبارک په طریقو وخت نه تېروي، ده ته به چېرته هم سکون نه راځي. یو سړی ملنګ دی، فقیر دی، د الله په حکمونو باندې چلیږي، د رسول الله مبارک په طریقو روان دی، د سره په جب کې پیسې هم نه دا به خوشحالی، د ده به جایداد هم نه، پراپرټي به هم نه، ګاډي به هم نه، دا سړی به خوشحالی. نو موږ او تاسو له پکار دي محترمو چې 5 وخته مونځ کوو، او خاص کر دې کې مې توبې ته اشاره ده چې څومره نوجوانان په څومره ګناهونو کې، هر سړي ته د خپلې ګناه پته ده چې زه پټه څومره ګناه کوم، په ښکاره څومره ګناهونه کوم. الله سره روغه وکړئ چې ته د الله سره روغه وکړې. الله جل شانه ارشاد وفرمایي په اسمانونو کې فرشتو ته وایي ما سره پلانکي بنده روغه وکړله، او تاسو خوشحالي چې کوم د شمې بلې کې خوشحالي پر اسمانونو کې خوشحالي چې کوم نه معنا وکړي. نو زما او ستا په توبه باندې الله جل شانه فرشتو ته، معصوم مخلوق ته یعنې دا وایي چې تاسو خوشحالي معنا وکړئ، ما سره پلانکي بنده روغه وکړه. نو چې ما ورته هم د الله سره روغه وکړو، استغفار ډېر وایو او د الله جل شانه ځان کو، او دا واقعه خاص کر نوجوانانو ته چې کوم د ډالۍ کو دا ورته ورسو چې یاره د دې نه موږ او تاسو لږ عبرت والو، ځان د الله جل شانه کو. الله خوشحاله کړي.